السلام علیکم ورحمت الله. یخنۍ کې بار بار د خلکو ته نزله زکام کېږي. په دې لوکل ځایونو کې چې کله ډاکټر له خلک لاړ شي نو مختلف قسم انټي بایوټیک ولې ورکوي. وایي یاره دا ستنې له درکوم، دا ستنې ووهه د دې سره به ښه شي، یا ولې نور څه تیز انټي بایوټیک ورکوي. خو د هغې سره د دې څه ښه والی نه کېږي. د هغې اصل وجه دا ده چې دا نزله زکام چې دی نو دا یو وایرل انفیکشن دی، او په دې وایرل انفیکشن کې د انټي بایوټیک څه رول نشته. انټي بایوټیک چې وي نو هغه صرف د بکټیریا چې کوم انفیکشن وي په هغې کې استعمالیږي. نو زمونږ دلته دا لوکل اکثر ډاکټران چې دي نو دا میټرک یې هم نه وي کړی، په څه پوهېږي نه، نو هغه د دې نه نه وي خبر چې یاره دا وایرل انفیکشن دی یا بکټیریل انفیکشن دی. نو مختلف قسم انټي بایوټیک ورکوي، دا مختلف قسم ستنې خاص کر دې وړو وړو ماشومانانو ته بار بار کیلونې لګوي او وایي چې یاره دا ستنې ورته ولګوه، د دې سره به دا ماشوم ښه شي. او د خلکو ته دا غلطې مشورې ورکوي چې یاره د دې ماشوم سینې زخم شوې ده، مرۍ زخم شوې ده او دا ستنې ورته ولګوم او دا کیلونه ورته پاس کوم. نو د دې خبرو پسې مه ځئ. د دې نزلې زکام د انټي بایوټیک یا د دې ستنو سره هېڅ څه تعلق نشته او په دې کې د دې هېڅ څه فایده نشته. او د دې الټه داسې نقصانات دي چې بیا زمونږ په دې باډیز کې د دې انټي بایوټیک خلاف رزسټنس شي. نو کله چې بیا ضرورت وي او دا انټي بایوټیک بیا دغه مریض ته ورکوي ضرورت مطابق، نو بیا دا هغه کار نه کوي او بیا الټه سړي ته ډېرې غټې مسلې جوړېږي. نو د دې انټي بایوټیک د دې فضول استعمال نه خپل ځان او خپل واړه بچ وساتئ. او د دې کم دا لوکل پریکټیشنر چې کم میټرک یې هم نه وي کړی، د دوی په دې غلطو مشورو او غلطو خبرو پسې مه ځئ. تاسو زما د دې خبرې سره اګري کوئ نو دا ویډیو د نورو خلکو سره شیر. که د هیلث حوالې سره داسې قسم ویډیوګانو کې تاسو انټرسټډ یئ نو زما دا یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. والسلام.